لفظ چې زه یم په هغې کې په ذهن کې ستاسو کومه جمله راځي نو هغه به راته ووایئ. یهودي ایجنټ. ټایم راکول لپاره ډېره مهرباني. یو خبره به درته وکړم ورسره دا کوم وخت کې چې زموږ د پی ډي ایم ګورنمنټ راغی ما ته چا ووي چې دا یو ادارې والا چې موږ د ریاض خان خلاف کاروایي کوو ته موږ سره به دې کوآپریشن وکړو. تاسو مد مقابل ریاض خان یو خوبي یو خامي که خوبي وایي که خامي ضروري نه ده. اول راته ووایه چې مولانا فضل غفور صاحب خوبي څه ده او خامي څه ده. یوه جمله د پاکستان اسټبلیشمنټ مولانا فضل الرحمن صاحب کې تاسې د هغې په شخصیت کې کومه خوبي ده تاسو څه ګڼئ چې حکومت هم هغې ته مجبوره دی او اپوزیشن هم هغې ته مجبوره دی؟ فقیر ملنګ غوندې سړی یم بېکاره غوندې انسان یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتي صاحب ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ مفتي صاحب لاول خو ډېره شکریه چې موږ له خو ټایم راکړو. ډېره مهرباني. مفتي صاحب موږ خو تاسو په دې پېژنو چې تاسو یو مبلغ یې یو بهترین مقرر یې د جمعیت علماء اسلام د ضلع بنیر صدر یې. تاسو به څه وایئ چې مولانا صاحب خپل تعارف په کوم الفاظو کې کوئ؟ زه به څه ووایم خپل تعارف به زه څنګه وکړم بس یو فقیر ملنګ غوندې سړی یم بېکاره غوندې انسان یم او بس مینه او محبت ورورولي اتفاق اتحاد دا خوښوم او د مینې یو داعي او د محبت او د اتفاق او د خدمت د هغې یو داعي په دغه حواله باندې به خپل تعارف در سره وکړم نور به څه ووایم. ښه جي مولانا صاحب دا کتونکو ته هم ووایه چې ابتدایي تعلیم هم د کوم ځای نه حاصل کو او بیا خو تعلیم د کوم حده پورې کړی دی؟ ظاهره خبره ده چې زموږ کورنۍ یو دیني او علمي تاریخ لري نو په هغه سلسله کې عصري او دیني دواړه تعلیمونه هغه مې په خپل کلي علاقه باندې په دغه سرکاري پرایمري سکولونو کې او په سرکاري مډل او های سکول کې او بیا هغې سره سره په دغه خپل ګورنمنټ کالج کې او د هغې سره د خپل والد صاحب نه د هغې نه مو هغه ابتدایي دیني تعلیم او بیا ورسره د قرآن پاک حفظ نو ما چې کله اتم کو ما حفظ مکمل کړی بیا چې مې کله میټریک کو نو د هغې سره مې بیا هغه تجوید وغیره دا مې ورسره وکړو. هغې نه وروسته مې بیا دارالعلوم عربیه ګجرات کې عصري تعلیم دیني تعلیم هغه مې ورسره شروع کړو او د هغې سره مو بیا عصري تعلیم هغه مو تر بي اې پورې دا پرایویټ ورسره وکړو بیا ماسټر لیوله پورې یونیورسټي اف پېښور نه په پولیټیکل ساینس کې په هغې کې اگر چې هغه مرحله زما تکمیل ته ونه رسېدله خو د یو طالب العلم په حیثیت باندې د سیاسیاتو سره مو وابستګي راغله. مولانا صاحب لاول خو راته په دغې دوباره منتخب کېدو باندې مبارکباد در کوم او دومره یو غټ سفر هم تېر کړی دی او راتېر یې دی څه ګڼئ چې ستاسو په شخصیت کې بنیادي کردار د چا دی چې نن تاسو په دې مقام باندې د ټولو نه اول زما د والد مکرم دی د هغې د دعا او د هغې د تربیت بیا زما د والدې محترمې دی د هغې د تربیت او د هغې د دعا او بیا د هغې نه وروستو خپل استادان چې څومره هم زما دي نو د هغې په تربیت او د هغې په دعا باندې دې مقام ته الله رب العالمین را رسولي یو ځوان کول ته هم دا وایم چې دا مې د خپلو سترګو لیدل دي او دا مې د خپل ژوند مشاهده ده چې د مور او د پلار په خدمت کې او د هغې په دعا کې الله ډېره لویې کامیابۍ کې ښودلي دي که غواړئ دا چې یو مقام او یو مرتبه حاصله کوي نو د مور او د پلار په دعا باندې ځان رنګ کړي. مولانا صاحب یو سیاسي سوال مولانا فضل الرحمن صاحب کې تاسې د هغې په شخصیت کې کومه خوبي ده تاسو څه ګڼئ چې حکومت هم هغې ته مجبوره دی او اپوزیشن هم هغې ته مجبوره دی؟ مولانا فضل الرحمن صاحب یو خو هغه یو بېداغه سیاسي ماضي لري چې د هغه متعلق تر اوسه پورې چا یو کیس هم د هغه په پوره 72 ساله زندګۍ کې نه دی فایل کړی او نه دی راوړی. بل ورځ به تاسو کتلي چې په سپریم کورټ اف پاکستان کې کله د ختم نبوت په خاطر باندې مولانا فضل الرحمن صاحب د چیف جسټس په روسټرم باندې ودرېدل نو هغه یو تاریخي جمله وویله چې زه په 72 ساله زندګۍ کې پهلی بار په سپریم کورټ کې ولاړ یم
او خوشاله پدې يم چې د نبی عليه السلام د ختم نبوت په خاطر باندې دغه د یو وکیل او د یو ترجمان په حیثیت ولاړ یم. نو دغه داسې سیاسي کمزوري او کمی نشته دی چې څوک هغه چې کم دی نو دغه کې او په هغې باندې مولانا صاحب بلیک میل کړي. د دې وجې نه مولانا صاحب یو واضحه موقف لري او په هر وخت کې چې هغه کم یو موقف هم اختیار کړي ښه په نره باندې ښه په ډاډه زړه باندې هغه چې کم دی نو په هر ځای کې بیانوي. اوس دا وخت کې تاسو وینئ چې حکومت او اپوزیشن دواړه دا د مولانا صاحب د غریب خانې ګداګر دي او راځي کچکولونه غاړې ته ورچولي او هر یو د خپل حمایت چې کم دی نو سوال ترې نه کوي. مولانا فضل الرحمن صاحب یو ډیر لوی دوررس او یو مدبر سیاستدان دی. یو وخت هم هغه د اعتدال له لارې نه هغه چې کم دی نو نزي. هر وخت کې هغه د پاکستان د آیین، د پاکستان د دستور، بیا د پاکستان د وحدت او د پاکستان د سلامتۍ متعلق یو معتدل موقف اختیار کړی دی. مولانا صاحب دغه خو ستاسو تعارف و بیا اوس چې کوم سیګمنټ سټارټ کړي دا ډېر زیات انټرسټینګ دی او زه چې راتلم نو زما دا امید و چې یاره تاسو په دې کې ډېر په کوله او فراخ دلۍ سره خبره کوئ. کوم لفظ چې زه یم په هغې کې په ذهن کې ستاسو کومه جمله راځي نو هغه به راته ووایئ. یهودي ایجنټ ظاهره خبره د پاکستان په سیاست باندې د بین الاقوامي دنیا د هغې انټرسټ او دلچسپي شته دی. بعضې وخت کې داسې وکړي چې هغوی د خپلو مراعات او مفاداتو دپاره څوک دلته په دې ملک کې په دې ملکي سیاست کې سپورټ کوي. په دغه بنیاد باندې د پاکستان په سیاست کې د عمران خان انتخاب او دا نه چې هغه یهودي دی خو دا ده چې دلته د مغرب څه مفادات ضرور شته دی او د مغرب هغه مفادات زموږ د تهذیب په حواله هم دي، د پاکستان هغه مذهبي چې کوم شناخت دی په هغې حواله هم دي. موږ سره دلته په پاکستان سره خواته چاینا لګېدلی دی. د چین په حواله باندې د مغرب د هغې څه ترجیحات دي، د سی پیک په حواله باندې د مغرب څه ترجیحات دي. دا ټول هغه ایشوز دي چې په هغې کې یو چا انټرسټ لرلو او هغه انټرسټ موږ د خپل نالج او د خپل علم مطابق چې کوم دی نو معلوم کړی و. اوس دا ټیک ته کو هغه یروشلم پوسټ په هغې باندې چې کوم دی نو خپل سټیټمنټ ورکوي او کو په هغې باندې نورې ادارې خپل سټیټمنټ ورکوي. خو دا ډېر وروستو راغلل. موږ هغه وخت کې خبره کوله چې کوم وخت کې ملکي اسټبلشمنټ د هغې په پشت باندې ولاړ وو خو موږ په ذاتي عناد خبره نه کوله. موږ صرف د هغې پالیسو مخالفت کوو. نن چې د هغې په لاس کې اختیار نشته دی او هغه پالیسۍ د هغې خطره موږ ته نه ښکارېږي او عمران خان د ملکي قوتونو د لاسه یو مظلوم شو او هغه د جیل دننه لاړ شو نو موږ د هغې ډیلیګیشن ته هم موسټ ویلکم ویلی دی، وارم ویلکم هم ورته ویلی دی. بلکې زه پخپله په هغه کمیټۍ کې مرکزي رکن یم، کومه کمیټي چې د پی ټي آی سره د مذاکراتو دپاره مولانا فضل الرحمن صاحب جوړه کړې ده. نو په هغې کې د سند نه زموږ اسلم غوري صاحب او د بلوچستان نه سینیټر کامران مرتضی او د پنجاب نه مولانا امجد خان او د کې پي کې نه زما نو خو دا ټولې خبرې دا زموږ د معتدله سیاست د هغې چې کوم دی نو یو لوی ثبوت دی. موږ د عمران خان د ذات سره اختلاف نشته، د پی ټي آی د ذات سره اختلاف نشته، د پالیسو سره اختلاف و. هغه اختلاف هغه په ډاګه باندې دی. کو کله هغه پالیسۍ بیا به زموږ اختلافي کو هغه پالیسۍ د پی ټي آی په ځای باندې نون لیگ اپناوي هغې سره به زموږ بیا اختلافي. موږ په یو موقف باندې اتفاق او اختلاف لرو، په شخصیت باندې اتفاق او اختلاف نه لرو. یوه جمله د پاکستان اسټبلشمنټ انکار ترې نه نشي کېدلی، زورور دي، طاقتور دي، خو لیدل یې غواړو چې په خپلو حدودو کې او په خپل پروفیشنل او پیشاورانه حدودو کې دننه الله دې وکړي چې نمبر 1 په خپل پروفیشنل حدودو کې نمبر 1 پاتې شي. زموږ فخر دی، زموږ ویاړ دی. موږ چې د 198 ملکونو په فوجي او دفاعي امورو کې د پاکستانی فوج نوم اورو، موږ نیم لویږو. البته دا ده چې سیاستدانان به په خپل دایره اختیار کې کار کوي، په هغې کې پاکستانی اسټبلشمنټ مداخلت کوي، دا قابل مذمت ده. عدلیه به په خپل دایره اختیار کې کار کوي، په هغې کې څوک مداخلت کوي، دا قابل مذمت ده. جج به په خپل ځای خود مختاري، سیاستدان به په خپل ځای خپل کار کوي، فوجي به په خپل ځای خپل کار کوي، بیوروکریټ به په خپل ځای خپل کار کوي او جرنالیست او صحافیان به په خپل ځای خپل کار کوي. دیز آر pillar of the state. دا د ریاست ستنې دي. داسې نشي کېدلی چې په یو ستن باندې پوره ریاست دا قایم ودرېږي. نو د اسټبلشمنټ متعلق مو دغه ریمارکس اخیری د
تاسو خو اول راته ووایئ چې مولانا فضل غفور صاحب خوبي څه ده او خامي څه ده؟ خوبي خو پکې ماته نشي نه ښکارېږي او خامۍ او کمۍ او کمزورۍ پکې ډېرې زیاتې دي او هغه روزانه د سوشل میډیا په دې لار باندې د خلکو نه اورو په کمنټونو کې تیم اورو خو بهرحال یو طالب العلم دی او د خپلې خاورې سره او د خپل ولس سره یو مینه لرونکی. سر تاسو مد مقابل ریاض خان یو خوبي یو خامي که خوبي وایي که خامي ضروري نه ده خامي خوبیانې به پکې زیاتې وي شاید چې او پرسنل زما دغه نه دی چې زه د چا متعلق د چا په پرسنل لایف باندې کامنټس وکړم نو شاید چې دې نه به ایکسکیوز وکړم. یو خبره به درته وکړم ورسره دا کوم وخت کې چې زموږ د پی ډي ایم ګورنمنټ راغی ما ته چا ووي چې دا یو ادارې والا چې مونږ د ریاض خان خلاف کاروایي کوو ته مونږ سره به دې کوآپریشن وکړو. ما ورته وی زه سیاست کوم او د سیاست مطلب دا نه دی چې زه د چا د شخصیت بې عزتي غواړم زما د علاقې دی او یو باعزته کورنۍ سره تعلق ساتي. هغه وخت کې مې ورته دا ریمارکس ورکړو الیکشن به هم کوم اختلاف به هم ساتم زه یو مذهبي سوچ لرم یو عالم یم د علماو یو جماعت مې دی هغه ته به دا فکر او دا سوچ قابل قبول نه وي ټیک ته دا جمهوري ملک دی هغه به خپل رای لري زه به خپل رای لرم خو د هغې مطلب به دا نه وي چې زه به د خپل کور کلي علاقې مشر په پردو لاسو بې عزته کوم. مهرباني ډېره مهرباني. شکریه.